ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو زبردسته د فتحې د کامیابۍ وظیفه در کوم. په هر کار کې به تاسو ته الله تعالی فتح درکوي. په هر کار کې به الله تعالی تاسو سره نصرت او مدد فرمایي. په هر کار کې به الله تعالی تاسو سره امداد فرمایي ان شاء الله. دا د الله جل شانه یو زبردسته وظیفه ده، او د فتح او د کامیابۍ هغه کامیابي چې مکمل تا ته د هغې حمایت حاصل وي. داسې نه چې د بل په اختیار کې وي او تا ته د کامیابي حاصله شي. نه، کامیابي مکمل ان شاء الله تاسو ته به الله تعالی درکوي. حاجت مکمل به د الله تعالی پوره کوي. او هغه تندرستي محترمو چې هغه به همیشه دپاره الله جل شانه ختمه کړي. هغه غریبي، هغه پریشانی، هغه د نکاح او د کاروبار مسلې، هغه د رشتې او د ناچاقو مسلې، هغه د کور کې د جنگ جګړو او د نفرتونو مسلې، دا به ټول په ټول الله جل شانه ختموي. ګوره کله چې موږ د الله تعالی سره معامله سمه شي که نه، نو زموږ به بیا د کور والا سره د بچو سره معاملې سمې وي. کله چې زموږ د الله تعالی سره د الله تعالی د دین ستاینه کوو، د الله تعالی د دین مدد کوو، د الله تعالی د دین هغه بل ته دعوت ورکوو، نو محترم الله تعالی به زما او ستاسو زندگی سموي. ګوره الله تعالی داسې ضرورت نشته که موږ د الله تعالی دین مدد کوو او که نه کوو. الله تعالی په خپل دین چمکاوهي. محترم په داسې بندګانو باندې چې الله تعالی ته ډېر زیات خوښ. نن موږ په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې موږ الله تعالی ته خوښ یو که نه. موږ الله تعالی نه څومره لرې. زموږ زندګۍ کې دین شته که نشته. زموږ په زندګۍ کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه شته که نشته. کله چې زموږ خپل ځان ټول کو که نه، نو بیا به زموږ زندګي سمیږي. او که نه په وجه بل ته ګوته نیول چې پلانکي کې خو دا چل دی، یو ګوته هغه ته نیسو څلور خپل ځان ته تاویږي، نو بیا معامله خرابه ده. لومبی به خپل ځان سمو، خپل معاملې به د الله تعالی سره سمو، بیا به الله تعالی زما او ستاسو مدد کوي. که چېرې موږ داسې ونه کړه، نو بیا که موږ ډېرو وظایفو کوو، روزانه 1500 پیرې قرآن مجید ختمو او سورت یاسین ووایو، وظیفې کوو، نو بیا به زما او ستاسو زندګي دغه رنګ یو ورانه وي او وران جاړ به قبر ته لاړ شو. خو چې که زندګي م سمه کړه، نو دنیا به م انشاءالله په خوشحالو زندګي تېره شي، او قبر هم او آخرت هم انشاءالله بیا جنت کې مزې دي. او نه پکې مرګ شته، نه پکې بیماري شته، نه پکې بوډاتوب شته، نه پکې هغه نورې لانجې کونجې شته. بس صفا ستره ښکلی زبردسته ماحول دی او زبردسته نعمتونه دي د الله تعالی. او بیا پکې عظیم نعمت چې هغه د زما د مالک هغه رب محترم، هغه الله جل شانه چې د هغه سره ملاقات دی. الله به څومره ښکلی وي. الله څومره حسین مخونه پیدا کړي دي چې د هغې د محبت دپاره موږ خپل هر څه په دو باندې لګو. دا حسین مخونه، دا ښکلي چهرې دا رب پیدا کړي. په دنیا کې ښکلي څیزونه الله جل شانه پیدا کړي. نو محترم الله په خپله څومره ښکلی وي. انشاءالله د هغې رب سره مو تاسو ملاقات کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې، بهر هیوادونو کې زندگی تیروي، الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېره اوږده زندګي د خوشحالو نه ډکه ورکړي. هغه نوجوانان چې هغه بېروزګاره دي، روزګارونه نشته، بې نکاح دي، نکاحګانې نشته، پریشان حاله دي، پریشانۍ نه پوره کېږي. الله تعالی دې ستاسو د ټولو نوجوانانو، جنکو، هلکانو حامي او ناصر مددګار شي. محترمو، نن زموږ ډېره زبردسته وظیفه ده، او دا وظیفه د فتح ده، د فتح ده، د نصرت وظیفه ده. ښه صحیح شو. نو دا وظیفه انشاءالله تاسو په دې طریقه باندې کوئ. هر څنګه حاجت دپاره یې کولی شئ. طریقه یې دا د محترمو، زنانه خو په بیمارۍ کې نه وي. ښه کله چې زنانه خپله میاشتې کې بیماري راشي، هغې کې به یې نه وي. کله چې بیمارۍ نه صفا شي، بیا به یې وایي. دا وظیفه محترم مسلمانانو، تاسو د 5 لمونځونو نه بعد کوئ. سهار مونځ نه پس به یې کوئ، ماسپښین مونځ نه پس، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن. د دې 5 لمونځونو نه پس به دا وظیفه کوئ. او لږ لږ تعداد دی. سهار مونځ نه پس به 21 کرته کوئ، 21 مرتبه. ماسپښین مونځ نه پس به 22 مرتبه کوئ، 22 مرتبه. مازدیګر د مونځ نه پس به 30 مرتبه وایئ، او د ماښام د مونځ نه پس به 40 مرتبه، او د ماسخوتن د مونځ نه پس به 15 مرتبه وایئ. 21 22 23 24 25 21 22 30 40 15 دا تعداد دی.
سحر مونږ نه پس 21 کرته، ماسپښین نه پس 22، مازدیګر نه پس 30، ماښام نه پس 40، ماسخوتن نه پس 25. دا عمل انشاءالله کوي. مخکې وروسته تی خیر دی د برکت دپاره د قبولیت دپاره چې دا وظیفه مې قبوله شي د الله تعالی په دربار کې ډیره بهترینه وګرځولی شي، زما په حاجات پوره شي، نو د هغې دپاره درود ابراهیمي د مونځ والا درود شریف ته مخکې یو 2-3 پیرې وایي، وروسته ته 2-3 پیرې وایي او بیا دا وظیفه کوئ. صحیح شوه. انشاءالله دا عمل به تاسو 40 ورځو پورې کوئ. 40 ورځو پورې به تاسو مونځ هم نه قضا کوئ، د سره به نه قضا کوئ. یو زنانه چې کله بیمارۍ وغیرې نو خیر دی، بیا به دا عمل د هغې قضا راګرځوئ. صحیح شوه. خو مونځ به ورسره 15 وخته کوئ. انشاءالله هغه الله چې زمونږ مالک دی هغه به زمونږ کفیل شي او داسې کفالت به راته راکړي انشاءالله چې خلک به یې هم پسې ګرځي. داسې خوشحالي به راته راکړي چې انشاءالله دنیا به راته حیرانه وي. صحیح شوه که نه. د روزګار دپاره هم خلک کولی شي، د هر رنګ حاجت فتح نصرت دپاره دا وظیفه ډېره بهترین وظیفه کومه ده محترمو. سورة النصر به تاسو پیژنئ. نصر څه ته وایي؟ امداد ته وایي. ګورئ الله تعالی فرمایي که نه بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح، کله چې راغی نصرت د الله تعالی او فتح ښایي خلکو ته چې هغه په دین کې جوق در جوقو داخلیږي. صحیح شوه که نه. نو دا وظیفه ډیره بهترینه ده. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. دا آسان صورت دی. سورة النصر د قلهو نه دوه صورته، د قلهو نه یو صورت مخکې دی. قلهو دی، بیا تبت یدا دی، بیا اذا جاء نصر الله والفتح. قرآن به راواړوئ او اخیری مخ به راولئ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. په دې بل پیج باندې دا صورت دی انشاءالله تاسو له به درځیم. دا صورت په دغې ترتیب او په دغې طریقې سره انشاءالله تاسو وکئ. خو 40 ورځې پورې به دا عمل جاري ساتئ. ګوره که کله فینډال یا فلیجل یا نورې ګولۍ وي یا تبې وغیره صحیح شو، یا سړي خېټه خرابه شي یا بل یخنۍ ووي نو هغه هم کم از کم 3-4 ورځې د هغې علاج کوي. لهذا زمونږ مسایل غټ دي، زمونږ حاجات غټ دي او دا خو پرېږده الله تعالی په یو چپ باندې هم کار کوي. د الله تعالی د انسان په یو دعا باندې هم کار کوي. خو چونکې زمونږ هغه عمره عمل نشته دی، هغه عمره زمونږ اخلاص نشته، هغه عمره مونږ کې تقوا نشته، نو چې تقوا انسان کې نه، اخلاص پکې نه، د الله تعالی محبت پکې نه، نو بیا خو هغه به دا وظیفه ډیره کوي که نه. او کوم انسان چې د الله تعالی ته څومره نږدې قریب وي نو هغه انسان الله تعالی په یو دعا په لفه دعا باندې الله تعالی هر رنګ مشکل اسانوي. لهذا دا عمل انشاءالله جاري وساتئ او موږ ته هم دعاګانې کوئ. موږ تاسو ته کوو، مدرسه کې هم تاسو ته دعاګانې کوو، طالبانو باندې تاسو ته ختم کوو انشاءالله. د چا چې څه مسله وي موږ ته ختم کوو فی سبیل الله. موږ دې دپاره چې تاسو خوشحاله یې، ستاسو حاجات پوره شي، دغه زموږ خوشحالي ده. بس موږ نور څه غرض نشته دی او د دې په نیت باندې چې زموږ الله تعالی موږ له اجر راکړي په دې باندې دا زموږ دپاره الله تعالی صدقه جاریه وګرځي. تاسو